محترم مسلمانان، نن یو داسې د بې بسۍ وظیفه در کومه، یعنی کم مخلوق چې بې بسۍ، کم مسلمانان چې په خپلو حاجتونو کې بې بسه شوي وي، نو د هغې دپاره د الله تعالی د نصرت وظیفه ده، د الله تعالی د امداد وظیفه ده. محترم مسلمانانو، د هغې مسلمانانو دپاره کم چې بې بسه شوي وي، یعنی حاجتونه هم نه پوره کېږي. بې بسه انسان څه ته وایي؟ چې د هر سایډ نه پریشانو راګیر کړی وي، غمونو راګیر کړی وي، غمونه ورځ تر ورځه سیوا کېږي، کو مالي لحاظ سوي، کو جاني لحاظ سوي، هر اعتبار سره دی کمزوری وي. نو هغه مسلمانانو دپاره نن د حضرت نوح علیه السلام یو مبارکه وظیفه چې هغوی به کوله او هغوی کړې ده، الله تعالی په خپل کلام الله کې نازله کړې ده او بې انتهایي مختصره ده. ګران پکې څه نشته دی چې بس ته پکې ګران به یي. هر نر او ښځه یې کولی شي، هر مسلمان یې کولی شي او ماشوم هم کولی شي او غټ هم کولی شي. انتهایي اسانه ده، ګران پکې هېڅ څه نشته. نو هغه مسلمانان چې بې بسه دي، پریشان حاله دي، په مصیبت کې اخته دي، په داسې یو څیز کې اخته شوي چې هغې نه د وتلو لاره ورته نه میلاویږي، بې بسۍ کې. نو نوح علیه السلام چې کله خپل قوم ته دعوت ورکو نوح علیه السلام صرف 900 کاله دعوت تبلیغ کار کړی دی. 900 کاله به 900 کاله پورې خلک د ګناهونو نه منع کول او الله ته رابلل. خلک یې د شرکو نه، د بدعاتو نه، د بوتانو نه، د بوتانو د خدایانو نه یې رامنع کول. یو الله وحده لا شریک له ته، یعنی د هغوی الله تعالی سره تعلق برابرو، هغوی به دوی خبرې نه منلې. 900 کاله ښه دومره ډېره زمانه. موږ نن سې روزه نه لګو، موږ که چې تبلیغیان راشي نه ورکه ورځو، کو زنانو جومات راشي، کو د نارینهو راشي، تبلیغیان وایي د الله او د الله د رسول خبره به کېږي، لږ لږ ایثار شي. موږ وایو مړه بس د الله خبره کېږي. شته خلک څوک پرې کوي، تبلیغیان ذمهوار دي. نه محترم مسلمانانو، هر مسلمان د دعوت تبلیغ د کار هغه ضامن دی، ځکه الله تعالی ما او تاسو ته یو بشارت راکړی دی. بشارت یې کوم راکړی دی؟ چې قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني، دا خو د اطاعت آیات دی. کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله. الله تعالی فرمایي چې تاسو بهترین امت یې، تاسو د خلکو د نفع د رسانۍ دپاره ایستلی شوي یې، تاسو به ښو ته رابلل کوئ، د بدو نه منع کول کوئ، تاسو بهترین خلک یې او تاسو په الله تعالی باندې ایمان لرئ. د څه دپاره؟ د دې دپاره خو نه چې موږ پیسې ډېرې ګټو یا موږ ښایسته ډېري، نه محترمو، د دې دپاره چې دا امت ته یو ذمهواري الله تعالی ورکړی او ذمهواري هغه د دعوت او تبلیغ د کار ده. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو. ډېر معزز و محترم او قابل قدر مسلمانانو ورونو خویندو، تاسو به انشاءالله روغ جوړ د صحت په جامو کې به الله تعالی مو دغه رنګې روغ جوړ، خوشحاله، آباد، کامیاب او کامران لره. الله تعالی مو دواړو جانو خوشحالۍ، عزتونه، راحتونه نصیب که. په څه چې خوشحالېږئ په هغې الله تعالی خوشحاله که، په څه چې خفه کېږئ الله تعالی مو دغه ټولو مصیبتونو تکلیفونو الله تعالی تاسو ته امن درکړي. محترمو، نن زموږ د حضرت نوح علیه السلام یو بهترینه وظیفه چې هغوی به چې کله ډېر زیات دغه شو د خپل قوم نه، نو دا وظیفه یې شروع کړه. نو دغه وظیفه حضرت نوح علیه السلام وکړه. محترم مسلمانانو، تاسو ته بیا پته ده چې نوح علیه السلام امداد الله تعالی په څه طریقې سره وکړو. په داسې طریقې سره نوح علیه السلام هغه محترمو د حضرت الله تعالی د نوح علیه السلام داسې مدد او نصرت وفرمایو چې ځمکې هم اوبه راویستلې، شروع یې کړې، اسمان نه هم اوبه راورېدلې، د هر سایډ نه اوبه شوې. الله تعالی په یو طوفان، یو سیلاب راوسته او الله تعالی 2 یا 8 کسان چې نوح علیه السلام خبره منلې وه او په هغه کشتۍ کې ورسره سواره شوي، الله تعالی هغوی ته حفاظت ورکو، الله تعالی بچ کړه. او نور ټول چې څومره کسانو، بلکې د نوح علیه السلام بیبي هغه هم الله تعالی غرق او تباه کړه. نو چا هم د وخت د نبی خبره منلې، هغه الله تعالی په دواړو جهانونو کامیاب کړی. چا چې نه ده منلې، نو ډېر غټ جابران مخکې تیر شوي دي. موږ څه خلک د طاقت په اعتبار سره هغوی د غټو قجورو د تنو په شان د هغوی تنې وي،
دومره غټ چې کله به یو بل جګړه شوه نو یو بل پسې به د قجورې تنې رایستې موږ یو بل په چوکه باندې وخو که نه په لخته باندې هغوی به یو بل پسې دغه تنې او داسې کارګردګیانې به یې کولې په غرونو کې به یې ځان له محلونه سازول ښه په غرونو کې داسې کارګردګي وه نو ډېر غټ خلک الله تعالی مخکې تېر کړی خو نافرماني د الله تعالی کړې د الله تعالی دین ته سپک کتلي الله تعالی ذات ته داسې کتلي دي یعنی الله تعالی سره شریک جوړ کړي دي نو الله تعالی ناکامه کړي دي نو علما فرمایي چې په دې زمانه کې د دعوت تبلیغ کار کول دا د حضرت نوح علیه السلام د کشتۍ په شان دی څوک چې دې کشتۍ ته ورودانګي نو دا به انشاءالله الله تعالی کامیابوي یعنی څوک چې د دعوت تبلیغ کار کوي په هره جامه کې کوي په هر څونه دغه کې چې کوي الله تعالی به انسان له کامیابي ورکوي او څوک چې نه کوي نو به دا انسان ناکامه دی ځکه چې الله تعالی واضح موږ د قرآن کې وایي چې تاسو ښو ته رابلل کوئ د بدو نه منې کول کوئ اگر کو تبلیغ کار نه خو چې په هره جامه کې په کور کې په گاوند کې خلک د ګناهونو نه منې کوو نیکو ته رابلو په خپل هم ګناهونه نه کوو نورم ګناهونو نه بچ کوو په خپل هم نیک کارونه کوو نورم نیکو ته رابلو نو لهذا هر کله چې تاسو بې بسه شئ که نه نو دا وظیفه انشاءالله تاسو شروع کوئ چې انی مغلوب فانتصر ای الله زه مغلوبه شوی یم الله ته زما مدد وکړي زما نصرت وکړي الله تعالی به د نصرت کوي نو څومره چې ډېر دا ویلی شی د هر فرض منفس یې وایې په هر فرض منفس یې ویلی شي په کومه طریقه تاسو ویلی شئ په ژړا او فریاد کې الله تعالی نه دا غواړئ دا وایئ انشاءالله چې ډېرو لږو ورځو کې به الله تعالی ستاسو نصرت او مدد وفرمایي موږ ته هم ډېره ډېره دعاګانې کوي موږ تاسو ته ډېره ډېره دعاګانې کوو الله تعالی مو خوشحاله آباد ساته الله تعالی مو کامیاب او کامران کړه په دواړو جانو خوشحالۍ نصیب شه